زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو او مسلمانانو ورونو، نن د ورکوټي اختر عظیم الشان ورځ ده. دا د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ او د نیکبختۍ او د سعادت ورځ ده. الله تعالی چې څومره قومونه په مخ د ځمکه پیدا کړي، د هغوی د جذباتو د پوره کولو دپاره هغوی ته د خوشحالۍ ورځې مقررې کړي. ځکه دا دنیا د ازدادو مجموعه ده، کله پکې غمي، کله پکې خوشحالي، کله پکې بیماری، کله پکې صحتي، کله فقري، کله مالداري، مختلف حالات راځي. د انسان طبیعت دا غواړي چې همیشه د روغ یم، د انسان طبیعت دا غواړي چې همیشه د مالدار یم، د انسان طبیعت دا غواړي چې همیشه د خوشحاله یم. خو دا ټول څیزونه همیشه کیدی نشي، ځکه دنیا نوم د دې دی چې هم به پکې غمي، هم به پکې خوشحالي، هم به بیماری، هم به صحتي، هم به فقري، هم به مالداري، هم به ښه حالي او هم به بد حالي. دا ټول کیفیت به بدلیږي، را بدلیږي. د انسان د طبیعت تقاضا دا ده چې د خوشحالۍ او خوشحالي غواړي، نو خدای د خوشحالۍ بعضې ورځې مقررې کړي دي، او بعضې ورځې داسې دي چې د خپلو جذباتو د کنټرول دپاره خلکو د ځان نه مقررې کړي دي. د عیسایانو د خوشحالۍ ورځ هغوی ځان له دا مقرره کړې ده چې د عیسی علیه السلام د پیدایش په ورځ خوشحالي کوي. هغوی خیال دا دی چې عیسی علیه السلام د دسمبر په 25 تاریخ پیدا شوی، او د هغوی د اختر ورځ او د خوشحالۍ ورځ 25 دسمبر دا مقرره کړې ده. حالانکه دا خبره غلطه ده، د عیسی علیه السلام د پیدایش تاریخ دغه نه دی. یهودیانو ځان له د خوشحالۍ یوه ورځ مقرره کړې وه، هغه د عاشورې ورځ وه، د محرم 10مه. ځکه چې په دغه ورځ الله جل شانه بني اسرائیلو ته د لوی دشمن فرعون نه نجات ورکړی، نو دوی دغه ورځ د خوشحالۍ دپاره مقرره کړې وه. او خوشحالي به څنګه مناوله؟ روژه به پکې نیوله. د هندوانو او د نورو قومونو دپاره هم د خوشحالۍ دغه شان ورځې ځانونو له مقررې کړي او منتخبې کړي. همدغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت وکړ، خلکو به د خوشحالۍ 2 ورځې، په دې 2 ورځو کې به دوی په خوشحالیو مشغول وو. یو ته به نیروز ویلې، بل ته مهرجان. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړ، دوی دا میلې څه کوي؟ خلکو ورته وویل چې دا د دې خلکو د اهل مدینه د خوشحالۍ ورځې دي،
دا د میلو ورځې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه، الله جل شانه د خوشحالۍ دپاره دوه ورځې موږ له مقررې کړي دي، یوم الفطر او یوم الاضحی، د ورکوټي اختر ورځ او د غټ اختر ورځ. نور د خوشحالۍ ورځو ته زموږ ضرورت نشته. د نیروز او د مهرجان هغه د خوشحالۍ ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تعلیم سره ختم کړي. نو مسلمانان هم یو قوم دی، جذبات لري، فطری خواهشات لري. خوشحالي فطری خواهش دی چې د خوشحالۍ نو د دې فطری خواهش د پوره کولو دپاره الله تعالی د خوشحالۍ ورځې ورکړي. خو تاسو موږ که خیال وکړو د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې د ماضي د تاریخ سره نه دي تړلي، چې پخوا یوه واقعه شوې ده نو دوی دا د خوشحالۍ د اختر ورځ ځکه کوي چې هغه پخوانی واقعه یاده شي. داسې ده. دا ولې؟ دا ځکه چې د اسلام تاریخ د واقعاتو نه ډک دی. بیا په 360 ورځې ټولې زموږ په اخترونو او په خوشحالیو کې تېرېږي او په میلو کې. د اسلام داسې ورځ څوک ښودلی شي چې په هغې ورځ مسلمانانو یو عظیمه کارنامه نه یې کړې. د مسلمان قوم ماضي دا د عظیم تاریخ او د تاریخي کارنامو نه ډک دی. نو د دې وجې نه د اختر ورځې د تیر تاریخ د کارنامو ورځې ونه ټاکل شوې، لکه د یهودیانو ورځ یا د عیسایانو یوم ولادت یا د نورو قومونو. دویمه وجه دا ده چې تاریخي واقعې او قیسې دا خو تاریخ یو وشي، لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش دا یو واقعه وشوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت د مکې نه مدینې ته یو واقعه وشوه، تېره شوه یو ځل. د بدر واقعه یوه واقعه وشوه او تېره شوه یوه واقعه بیا نه کېږي. د احد واقعه یوه واقعه وه، تېره شوه یو ځل بیا دوباره نه راځي. غزوة الاحزاب یوه واقعه وه، بیا دوباره نه راځي. د مکې فتح کېدل یوه واقعه وه، وشوه بیا دوباره نه راځي. د اسلام او زموږ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاریخي واقعې موږ له د اخترونو ورځې نه دي ټاکلي. ولې؟ ځکه هغه واقعات ټول تېر شوي او دوباره کېږي نه. او خوشحالي په داسې څه پکار ده چې هغه بار بار کېږي، بار بار. یو سړي زوی له واده 10 کاله مخکې کړی او 10 کاله وروسته دی په هغې باندې میلې کوي او خوشحالیانې کوي او ډولونه او چمبې وهي او څوک ته تپوس وکړي چې دا ولې؟ وایي 10 کاله مخکې په دې ورځ ما زوی له واده کړی و. نو دې سړي له به خلک کمعقل ووایي که نه چې دا خو یو واقعه وه تېره شوې ده. نو د دې د خوشحالۍ سره څه تعلق دی؟ دغه شان د اسلام د عظیمې کارنامې واقعې او تېرې شوي دي. الله تعالی او زموږ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر ورځې د خوشحالۍ ورځې موږ له داسې مقررې کړي دي چې هغه د یو عبادت سره تړلي دي. د ورکوټي اختر دا خوشحالي د روژې د خوشحالۍ سره تړلې ده، د روژې د عبادت سره. او د غټ اختر د خوشحالي دا د حج د مراسمو سره تړلې ده.
او روزه یو ځل نه ده، کال په کال راځي. دا حج مراسم یو ځل نه دي، کال په کال راځي. نو یو ځل روزه راغله پوره دې ونیوله، خدای تا ته د خوشحالۍ ورځ درکړه چې اوس پې خوشحالي وکړه. د حج مراسم دا ذوالحجه کې کېږي، 12مه اسلامي میاشت کې حج واقعات راځي. تا 13 ذوالحجه دا الله جل جلاله د اختر ورځ مقرره کړې ده، ځکه حج هر کال راځي، دا نه چې یو ځل تېر چوکي سلا بار بار خوشحالیان راځي، بار بار عبادات راځي، نو بار بار پې ته خوشحالي کوه. دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی للصائم فرحتان، د روزه‌دار دپاره دوه خوشحالیانې دي. روزه نیونکي دپاره دوه خوشحالۍ دي. فرحة عند افطاره، یوه خوشحالي په وخت د روژه ماتي کې ده. وفرحة حين يلقى ربه، او یوه خوشحالي دا ده چې کله د رب سره ملاویږي. دا دوه خوشحالیان. اوس افطار روژه ماتي ته وایي. روژه ماتي دوه قسمه ده. یو دا چې روزانه مونږ او تاسو ماښام کې به روژه ماتي کوو، هغه وختي روژه ماتي دی، هغې ته افطار اصغر وایي، ورکوټی روژه ماتي. او دویم افطار اکبر دی، لوی روژه ماتي. لوی روژه ماتي دا د اختر ورځ ده، ځکه د دې نه وروسته بیا 11 میاشتې ته ازادې. او په ورکوټي روژه ماتي کې به د ماښام نه تر سهاره پورې ته ازاد وي. اوس ستا دا پابندیانې ختمې شوې، نو تا ته خدای دا خوشحالي ځکه در نصیب کړه چې ستا پابندي د عبادت ختمه شوه، او ته شکر د رب وکړې چې خدایه ستا څومره لوی احسان دی چې زه دې صحتمند کړم، ما ته دې د صحت او د عافیت زندګي راکړه چې دا روژه ما ونیوله. دا خوشحالي په دې کې. تاسو موږ که سوچ وکړو څومره خلک به داسې وو چې تېر کال په دې روژه کې موجود و، زموږ به ستاسو سره د اختر دا مونځ کړی یو، اوس نشته دې دنیا کې. او څومره داسې خلک به وو چې هغوی ژوندي دي خو هسپتالونو کې به وي، اوس به د دې اختر په ورځ به هم په هسپتال کې. څه خلک به داسې چې روژه به ټول هسپتال کې تېره شوي، روژه به نه یې نیولې. څه خلک به داسې چې کور کې وي خو د شوګر یا بله بیماري به یې ورته، هغه به څومره ارمان کوي روژه به نه یې نیولې. دا موږ شکر ده، خوشحالي زموږ د شکر خوشحالي ده چې خدایه تا موږ سره څومره عظیم احسان کړی چې تا موږ ته د روژې نیولو توفیق را نصیب کړو. دویم دا تشه خوشحالي نه ده چې بس موږ خوشحالي وکړو، زړه ته هوا ورکړو، خبره خلاصه. نه، دې خوشحالۍ په ورځ خدای موږ له یو لوی انعام راکړی، ځکه دې ورځې ته یوم الجایزه وایي، د انعام ورځ. انعام دې مدرسو کې او دې سکولونو کې دې تعلیمي ادارو کې امتحاني څو ورځې، 6 ورځې، 8 ورځې، مختلف ترتیبونه. بیا امتحان نتیجه ښکاره کېږي، ای نتیجې په وخت کې انعامات تقسیمېږي. دا 13 ورځې زموږ امتحان، 13 ورځې وروسته امتحان کې پاس کوونکو خلکو لا چې کوم خلک امتحان کې پاس شوي دي، 13 پرچې پوره کړي دي، 13 ورځې امتحان کې حاضري کړې ده، نمبر یې اخیستی، هغوی ته اوس انعام ورکول کېږي. ځکه دې ته یوم الجایزه په اسمانونو کې وایي، د انعام ورځ. حدیث دی انعام څه شی دی، څه انعام راکوي خدای به موږ له څه انعام راکوي. حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله بندگان روژه ونیسي او بیا مانځه له وځي، الله تعالی باها بهم ملائکته، الله تعالی په ملائکو فخر کوي، اے زما ملائکو
زما بندگانو ته وګورئ چې تاسو به ویلې چې دوی به وینې تویوي ځمکې کې به فساد کوي دوی روجې ونیولې د خوراک څښاک نه ځان بند که اوس یې روجې پوره کړې او بیا راووتل او بیا څه کوي ثم یعجون الی الدعاء بیا یې اوازونه اوچت کړي دي ما نه دعاګانې غواړي چې خدایه موږ وبخي موږ نه دې روژه کې زه تقصیر او کمی شوی موږ وبخي نو الله تعالی وایي ملائکو ته اے زما ملائکو زما بندگانو نارینه و زنانو قضا و فریضه دي زما فرض پوره کړل چې روژه ده او بیا راووتل اوازونه اوچت کړي دي زما نه دعاګانې غواړي بخښنه رانه غواړي تاسو ګواه اوسئ ملائکو ته خدای وایي چې لأجیبنهم خامخا به زه د دوی دعا قبلوم یو دیم دا ده چې د دوی نیکۍ بدۍ به په نیکیو بدلوم د دوی بدۍ به په نیکیو بدلوم الله تاکید سره وایي قسم یادوي الله وایي زما د په خپل لوی شان قسم زما د په اوچت مرتبې قسم زما د په لوی شان قسم چې زه به خامخا د دوی دعا قبلوم او حدیث شریف کې دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا دوی د جمعات نه وځي په داسې حال کې چې دوی ته بخښنه شوي سپک وځي د ګناه پیټي درانده پیټي د ګناهونو د وګونو کوز شي دی چې وځي سپک وځي بلکل د ګناه بوج په ده باندې دی دا اوس څومره خوشحالی ورځ داسې خوشحالي په امتونو کې په قومونو کې لکه امت محمدي ته چې خدای څنګه ورکړي بل قوم ته دا نشته بل قوم ته داسې ورځ خدای نه ده ورکړې ځکه دا عظیم الشان ورځ ده الله تعالی دې د دې ورځې سعادت او خوش نصیبي زمونږ او ستاسو نصیبه وګرځوي الله تعالی دې دقه شان وکړي چې موږ د جومات نه وځو چې زمونږ ټول ګناهونه معاف شوي الله دې ما تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي درود شریف ووایه اللهم صل علی محمد